عبادت د انسانانو جناتو د پیدایش دا سره دا غایه د غایه څو عبارت کوي څو باندې یا بل جواب دا دی چې مراد دین مؤمنان دي چې مانه دي پیدا کړی د جنات او انسانانو ته مگر د عبادت لپاره نو عبادت کې کم سے کم درجه خو د ایمان دی ایمان خو د هر څه رښتې عبادت هم هر څه کوي او یا دین مراد هغه تشریعي اراده ده چې ما پیدا کړل نو مراد دین هغه تکوینی اراده نه ده تشریعي اراده ده تشریعي او تشریعي اراده د انسان د اختیار سره نو هر سره الله مکلف کړی دی د ارادي تشریعي سره چې دا د اختیار سره عبادت د لپاره پیدا کړی دی دا تشریعي اراده ده چې په دې کې د هر انسان خپل اراده هم شامله ده یو تکوینی امر دی کنه تکوینی امر دغه خلاف تشریعي تشریعي امر د خلاف تشریعي کله تشریعي امر کې د بندګانو اراده به شامله ده چې هر انسان الله پیدا کړی دی د عبادت لپاره په دې عبادت کې د انسان د اراده دا به شامله ده د دې خپل اراده سره خو یو وړ راځي به کې کړي چې راځي کوی ما اريد منهم من رزق او زي نه اراده کوم د دنیا د رزق لی ما چې انسانان پیدا کړی دي ما د خپل ځان لپاره نه دي دی په مال رزق راکړي ولا لانفسهم اور د خپل ځان نه د سره غلام ساتي دې لپاره ساتي چې رمانه مزدوري الله پاک فرمایي چې ما د انسانانو پیدا کړی دي دې لپاره نه چې ما رزق راکړي او خپل ځان له ورکړي نه لي ولا ولانفسهم وغيرهم بلکې رزق خسور کوم وما اريد ان يطعمون ولا انفسهم ولا غيرهم رزق او دې تصور کوم دی خپل ځان لوم نشي ورکول او نور هم نشي ورکول ان الله والرزاق بالقوه المتين الله پاک رزق ورکول کې خاوند قوت متین سخت دی فإن للذين بس يقينا ها کسان چې ظلم کړی دی خپل ځانونو سره په کفر سره تمکی و غیرنا ذنوب جمع زم دا ډول ته ملي کیږي کنه لیکن دلته دلوړ ډول ته ملي کیږي غټه بولخه لیکن دلته چې دی کنه هغه زم معنا په اصل کې د خپل معنی خو دغه ده اصل غټه بولخه دی ولګي لیکن به استعمال شوی دی په حصہ کې فإن للذين بسقين ها کسان چې ظلم کړل په خپل ځان باندې د کفر کړل د مکی والو وغيرهم ذنوب من لپاره حصي د عذاب نه مثل ذنوب نصیبهم په شان د حصو د اصحابو کوم تیر شوی دي هلاک شوی دي مخکې دوینا ولا استعجلون دي تلوار نه کې په عذاب سره په دې ورته شي قیامت ته اوید بس هلاکت د شدت د عذاب هلاکت شدت د عذاب او کسانو لپاره چې کاګران دي د ورځې د دوی هغه نه چې دوی سره وعده کړي شو بس ته اندازه یې تاسو نه دي قرآن تفسیر داخله کوي کنه څومره زیاته کوي څومره ګران شی دی دا آسان شی دی هر څه په تفسیر کې د قرآن هر څه مفسر دی کنه څومره ګران شی دی ټکی راځي ټکی هغه تفسیرونه د طریقه ټیکنالوژي ټکی معنا ده کنه څومره فرق دی خزي تفسیرونه کوي سړي تفسیرونه کوي څومره فرق دی ټکی سره د ټکی روباسي سوچ کوو او ټکی نو تیر روباسي دا تفسیر دی تفسیر څومره ګران انسان شنه دی چې خارج دي خلک دي هر سره مفسر شي څو حدیث تفسیر دي کړی رسول الله جاری کړی کنه دا ترجمه نه کوي اصلي کوي لکه یاره خود څه نه جوړه چې خارج خلک قرآن راغسته دی او بیا دی درسونه کوي نو مفسر شي دا کتاب وګوره هم نه ګوره کتاب تاسو بار وګورئ دا ټکی دي کنه کوم روباسي کنه ځان وګورئ اوس دا ټکی به عام درسي دغه کې نه ملوي تاسو کوم رمضان کې درسونه کوي کنه دا روتیا ته نه ملوي
او تاسو دا ټکی زده کړه په دې ځان پوه کو تاسو به دا درسونه کوئ فائدہ به کله څه فائدہ نشته دلته ولې دا معلوم شو او قرآن صحیح تفسیر دا کتاب نه ویل کنه نو نه کوي قرآن کتاب نه کتل کنه جره اشاره د ترجمه ده څومره خپل ترجمه او ته کې سره پوښي دا تاسو بار وګورئ کنه او بیا ځان وګورئ شاته یو استاد مو ځان وګورئ چې بار وګورئ قرآن راوړي ګورئ ډېر فن کوي او کنه قاضي فضل الله صاحب زما خپل د تفسیر ډېر ویل دی اکثر دا ډېر نوتي روباسي عربی دا ټکی روباسي او دا دغه ډېر ویل دی کتاب کنه زه په دې پوهه ده دغه روباسي دا نه دا عربی دا دغه د تدریرات او نو دا دغه د ځان کولای تاسو دا کتاب وګورئ به ځان په ځوان کې اسی مطالعه کوي دا ټول تفسیر دا ډېر پیدا ورکړي درس ته کې نه کنه هغه خپل فائدہ لري دې ته خو درسي دې فائدہ اهمه ده دا درسونه فائدہ ورکړي خو چې کله دنه دا څه سی وای کنه به شي فائدہ چې نه نو دا شي کې هوای Manchurian Gardens.